ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پجمع باندې ټول په شوق سره درود شریف وایي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عزتمندو، د ټولو نه اول د علماء کرامو کوم چې زما د بچو تربیت کوونکي مربیان دي، د چا لمنې ته چې دا بچي مونږ سپارلي او بیا د علاقې ورسره نور چې کوم علما او حاضرینو کې چې څومره سپینګیري مشران، خاص کر د ډېر لرې نه تشریف راوړونکي زموږ استاسو خوب میلمه چې هغه دا مجلس یقینا چې په خپل کلام سره انتهایی خوندور او د ټولو نه لویه خبره به زه تاسو ته دا وکړم چې ناتخواني خو هسې هم مسلمان ته خوند ورکوي، ځکه د حبیب صفات وي، د هغه مدح وي. خو حافظ صاحب ته الله تعالی دا یو خصوصي فضل پې باندې کړی چې ما د نعتیه کلام سره الله تعالی علم و فراست هم ورکړی، یو جوړ عالم دی او خپل مدرسې دا باقاعده هغې کې دیني خدمات سرته رسوي. چونکې تقوا او پرهیزګاري دا د انسان په کلام کې اثر پیدا کوي. نو حافظ صاحب ماشاءالله انتهایی تقوادار انسان دی. د هغې تقوا او د پرهیزګارۍ اثر دا دی چې کوم ځای ته ځي او چاته کلام اورئ نو الله تعالی د ده د کلام کې اثر دا دی چې په زړونو باندې باقاعده اثر کوي. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. نو الله تعالی دی د هغې دا کوشش او محنت او دا دومره زحمت چې ډېر لوی سفر هغه برداشت کېدی شي چې سهار را روان شوی. زما خپل خیال دا دی چې مونځ پسې متصل به هغه سفر شروع کړی، خوراک څښاک به یې هم نه کړی. د ثوابۍ سره د موټروې نه کوز شو، چونکې سی ان جي کمېده دلته نه رارسېدو، نو هلته کافي وخت ولګېده. نو اخر کې بیا حافظ صاحب ناست دی، ما ورته ویل عجیبه کار دا وشو چې دا دومره وخت ولګېده چې
چې دې کې کم سے کم مونږ ته پته وی کوز شوی به وی چې به مسکلی وی د هغې نه پس به بیا روان شوی دا دومره زحمت دا د څه دپاره دا د دې ماشومانو د حوصله افزایۍ لپاره او بیا زه خو به د هغه احسان دا ومنم چې زما د بچو د پروګرام په سلسله کې هغه د دومره لرې نه تشریف اوري وکړه الله تعالی دې د هغه په عمر کې علم کې دیني خدماتو کې او دا چې کوم د نعت په شکل کې د حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه د هغه د چمن هغه چې کومه فریضه ده هغه سرته رسوي الله تعالی دې د ده د اواز تر ډېره وخته پورې همدغه شانتې قایم او دایم ولري او بیا ورسره د دې وړو بچو ماشومانو چې کوم والدین دي سرپرستان دي مشران دي هغې ته د زړه نه مبارکبادي ورکوم چې الله تعالی دا بچي د دې لپاره د سترګو یخوالی وګرځي عزتمندو ستاسو لپاره خو یقینا چې دا د خوشحالۍ موقع ده په دې کې څه شک نشته ځکه وړوکی ماشوم بچی چې هغه په دې وړه ژبه باندې د قرآن تلاوت شروع کړي بسم الله الرحمن الرحیم کلمه دې په ژبه باندې وایي نو تاسو ته د هغې اندازه نه کېږي چې د الله تعالی په نظر کې د دې ماشوم د والدینو څومره مقام قدر و قیمت پیدا کېږي د هغې بیان احادیثو کې راغلی زما خو خپل خیال دا و چې زه فضایل ورسره وچېړم او بیا چې کومه خبره ذهن کې ده چې هغه تاسو ته ورسو زما په خیال وخت به دومره نه نو فضایل مونږ اورو الله تعالی دې د هغې فضایلو د برکته زمونږ په زړه کې د قرآن سره د دین سره د علماو سره د آقا نامدار صلی الله علیه وسلم د دغې محبوب شریعت سره الله دې زمونږ د زړه نه مینه او محبت پیدا کړي عزتمندو د بچي خوشحالي دا د مور او پلار دپاره او بیا د قرآن خوشحالي چې یقینا دا هغه خوشحالي ده چې د دنیا د خوشحالۍ سره سره دا د آخرت خوشحالي ده دا نورې خوشحالیانې د بچو د والدینو په ژوند کې راځي مثلا د ودونو خوشحالي راځي مختلف قسمه نورې خوشحالۍ خو هغه خوشحالي داسې چې هغه صرف د دنیا سره تعلق ساتي د دنیا خوشحالي ده او دا چې نن کومه خوشحالي ده د دنیا د خوشحالۍ په ځای د دې په آخرت کې د دې نه زیاته خوشحالي ده الله دې زموږ او ستاسو نصیبه کړي د سوره ابراهیم ابتدایي آیت د هغې تلاوت ما وکړ د الله تعالی فرمان مبارکه دی الف لام را دا هغه راز دی چې کوم الله تعالی د خپل حبیب او د خپل ذات په منځ کې راز ساتلی بل چاته چې کوم دی نو د دې علم نه دی ورکړی کتاب انزلناه الیک الله تعالی د دغه عظیم کتاب چې د کوم د ختم په سلسله کې مونږ او تاسو دلته راجمع شوي یو دا یو عظیم الشان کتاب دی کتاب ډېر لوی د عظمت د قدر او هغه عظیم کتاب چې د هغې مقام او مرتبه دا ده چې کله الله تعالی دغه کتاب دی دنیا ته راولېږه آقا نامدار صلی الله علیه وسلم باندې د هغې نزول شروع شه نو د دې کتاب په راتللو سره مخکیني چې څومره کتابونه دي هغه ټول ختم شو لکه څنګه چې نور راوخیږي او د دې نورو شیزونو ضرورت پاتې نشي څومره چې د رڼا اسباب دي د دې نور د وړاندې د هغې حیثیت ختم شي
دغه شانتې د دې عظیم کتاب په نزول سره د مخکینو کتابونو چې هغه کم مقام او کم حیثیت او په خپل خپل وخت کې هر یو هادي هر یو رهنما او د انسانیت د کامیابۍ ذریعه وه خو چې کله دا عظیم کتاب دنیا ته راغی هغه مخکینو ټول کتابونه یې ختم کړل هغه عظیم الشان کتاب انزلناه الیک الله تعالی په دې معمولی کلمې سره د قرآن عظمت بیان کړه او بیا ورپسې اخوا د هغې حقیقت بیانوي چې دا کوم کتاب دی د عظمتونو والا کتاب دی د رفعتونو والا کتاب دی د لوی شان او د لوی مرتبې والا کتاب دی ولې ځکه د مخلوق کتاب نه دی د انسان جوړ کړی شوی کتاب نه دی انزلناه الله تعالی فرمایي چې دا مونږ نازل کړی دا الله کتاب نو ولې به عظیم نه وي ولې به د لوی شان او د لوی مرتبې والا نه چې نسبت یې د خالق کائنات طرف ته دی د هغه خبرې دي او د هغه کلام لتخرج الناس من الظلمات الى النور قرآن په خپله باندې د خپل نزول مختلف مقاصد بیان کړي غرضونه یې بیان کړي چې الله تعالی دا کتاب د انسانیت ته د څه لپاره رالیږلی دې آیت مبارکه کې د الله تعالی فرمان دی چې دا د عظمتونو کتاب مونږ د خپل طرف نه نازل کړ د څه مقصد دپاره لتخرج الناس من الظلمات الى النور د کتاب ذکر وشو الله تعالی د دې کتاب په باره کې ډایرکټ دا نه فرمایي چې د دې کتاب په ذریعې سره انسانیت د تیارو نه رڼا ته راشي بلکې منځ کې یو نسبت ورسره بل داخلي الله تعالی فرمایي چې د عظمتونو ډک کتاب ما د خپل طرف نه نازل کړ لتخرج الناس پیغمبر ته خطاب کوي صلی الله علیه وسلم لتخرج الناس اے حبیب د دې لپاره چې ته دا خلک را بهر کړي اوس ښکاره خبره ده د قرآن تذکره کېږي او بیا خطاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کوي چې ته خلک د تیارو نه را بهر کړي نو موږ د خپلو اساتذو نه دا اورېدلي چې د انسان د هدایت دپاره دا دوه بنیادي شیزونه دي د دې نه بغیر انسان په هدایت باندې نشي راتلی یو ته کتاب الله ویلی کېږي بل ته رجال الله ویلی کېږي نو د کتاب سره سره الله تعالی د رجال الله تذکره هم ضمناً کوي لتخرج الناس اے پیغمبر د دې لپاره چې ته دا انسانیت را بهر کړي نو اوس دا ذمهداري چې څنګه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وه چې انسانیت د قرآن دغې مقصد طرف ته راوبلي د قرآن مقصد طرف ته یې راواړئ نو دغه شانتې دا فریضه او دا ذمهداري د هر هغه کس ده چې هغه د پیغمبر وارث هغه څوک دي څنګه چې آقا نامدار صلی الله علیه وسلم فرمایي العلماء ورثة الانبیاء نو د آقا نامدار صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې د هر یو عالم چې هغه ته الله تعالی د دې عظیم کتاب علم ورکړی پوهه ورکړی چې دې کې کومه رڼا ده هغه رڼا دته حاصله شوي لتخرج الناس من الظلمات الى النور د دې لپاره چې ته دا خلک د تیارو نه رڼا طرف ته راوړې
نو قرآن هغه عظیم کتاب دی چې دا د انسانیت نه تیاری لرې کوي، ختمی او دې رڼا طرف ته راولي، د رڼا درس ورکوي. مختصرا عرض به دا وکړم چې هغه تیاری د عقایدو هم کیدی شي، هغه تیاری د اخلاقیاتو هم کیدی شي، هغه تیاری د انساني ژوند سره متعلقه چې څومره خبرې دي. ځکه دا قرآن الله تعالی د تمام انسانیت د نجات دپاره، د دې د فلاح دپاره او د هر قسمه تیارو نه د رڼا ته د راوستو دپاره رالېږلی. د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک دور کې چې کله قرآن نازلیږي، دا آیتونه نازلیږي، تاسو سوچ وکئ په هغه وخت کې په انسانیت کمې تیارې وي، په کمو تیارو کې دا خلک راګیر. د عقیدې په لحاظ سره د هغې حالت بار بار به تاسو اورئ، بار بار به اورئ. د اخلاقیاتو په لحاظ سره د هغې اخلاق هغه انتهایی پریوتې اخلاق، د کردار والا څوک پکې نه و. هغه خلک چې په هغې باندې چا مشري کول هم نه غوښتل. الله تعالی د دې قرآن په ذریعې سره هغې خلکو ته څنګه رڼا ورکړه چې هغه چا پې مشري کول نه غوښتل، هغه د ټولې دنیا دپاره رهبران جوړ شي، د ټولې دنیا دپاره راهنمایان جوړ شي. ټولې دنیا ته بیا هغې درس ورکو، تعلیم یې ورکو، عملي ژوند یې دنیا ته وښودو. عزتمندو، قرآن هغه عظیم کتاب چې چا د دې رڼایي خپل مقصد وګرځو چې یاره دا رڼا زه حاصله کړم او په ژوند کې زه دا رڼا خپله کړم، نو دا هغه رڼایي ده، دا هغه نور دی چې دا یوازې په دنیا کې د انسان سره نه، دا هغه رڼا ده چې دی به تا سره په دنیا کې هم وي، په عالم برزخ کې به هم وي، په عالم آخرت کې به هم وي. دا هغه رڼا ده چې تا به د جنتونو رڼا ته رسوي، هله به دې پرېږدي. او د دې په خلاف باندې الله دې زموږ او ستاسو د ټولو په حال باندې رحم وکړي. د دې په خلاف چې د دې رڼا نه چا مخ واړو، دا رڼا یې په خپل ژوند کې د عملي کولو کوشش ونه کړ، نو هغه یوازې دا نه چې په دې دنیا کې به په تیارو کې د دنیا هم د تیارو ده، د عالم برزخ هم د تیارو دی، او عالم آخرت کې الله دې موږ او تاسو د هغې تیارو د هغې سختونه وساتي، همیشه همیشه دپاره ناکامي. نو دا ماشومان بچي، دا هغه ماشومان، هغه ګلونه چې الله تعالی کوم عظیم کتاب زموږ او ستاسو د رڼا د حصول لپاره رالیږلی چې هغه موږ ته رڼایي راکوي، هغه رڼایي چې کوم دی نو هغه دي په خپلو ژبو باندې، په دې وړو وړو ژبو، د اول د الف لام میم بلکې د الحمد د حمزې نه واخلئ، د والناس د سینه پورې سرته ورسوله. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن د حرف په باره کې څه وایي چې په یو حرف باندې 10 نیکۍ میلاویږي. دا قرآن د دې عظمت ته وګورئ، ورونو، عظمت ته چې دا څومره عظیم کتاب دی. ګوره موږ او تاسو دا خو ټولو مسلمانانو ته تقریبا معلومه ده، د یو مسلمان نه به دا خبره پټه نه وي چې فرعون لوی ظالم انسان تیر شوی، انتهایی سرکشه،
دومره لوی سرکشه چې قرآن د هغه سرکشي په څه الفاظو کې بیانوي. خلکو ته یې څه وي؟ انا ربکم الاعلی، چې زه ستاسو د ټولو نه لوی رب یم. دومره سرکشه انسان د هغه نوم چې کله د قرآن حصه جوړه شوه، د قرآن کلمه جوړه شوه، یعنی د هغه نوم په قرآن کې راغی، نو ستاسو سوچ وکئ مونږ چې د تلاوت په نیت باندې چې کله تلاوت کوو او دا د فرعون لفظ په ژبه باندې راځي، نو په دې یو یو حرف مونږ ته لس نیکۍ میلاوي. فا را عین واو نون، پنځه حروف شو د قرآن. دا د فرعون نوم چې کله ته په تلاوت کې د تلاوت په نیت باندې ته لګیا او دا په ژبه باندې ووایې، نو صرف د فرعون په وینا باندې تا ته 50 نیکۍ میلاوي. دا د څه د وجې نه؟ ځکه چې دا د دې عظیم کتاب کلمه وګرځېده، دې نوم ته دومره عظمت میلاو شه. کنې نو عام طور سره ما او تا چې دا نوم اخلو نو ورسره پې باندې لعنت وایي او دیم د لعنت مستحق. خو چې کله دا د قرآن کلمه جوړه شوه، نو صرف د دې یوې کلمې په وجه باندې الله تعالی ما او تا ته دومره نیکۍ راکړي. همدغه کتاب دی ورونو چې د دې سره د کوم یو شي، دا ما تاسو ته صرف د فرعون د نوم تذکره وکړه، د دې قرآن سره چې د کوم یو شي تعلق جوړیږي، چونکې دا د عظمتونو کتاب دی، د دغې تعلق د وجې نه هر هغه شی چې کوم د دې قرآن سره نسبت پیدا کېږي، الله تعالی هغه ته عظمت ورکوي، هغه ته رفعت ورکوي، د هغه مقام او مرتبه اوچتوي. د مسلمانانو په زړونو کې د هغه قدر او قیمت او مینه او محبت پیدا کوي. دا قرآن چې په کومه صفحه باندې لیکلی شوی هغه ډېره د عظمتونو واله ده. مونږ او تاسو خیال وکړو د دې قرآن د پاسه مونږ یو کپړه لګو، کور ورته ورچي، استاسو په خپله باندې دا احساس وکړئ چې دا هم کپړه ده او ما او تا چې عام کم استعمال کې راولو هغه هم کپړه ده. د قیمت په لحاظ سره کېدی شي چې هغه ډېره قیمتي، دا د یو 2 پیسو وي، خو چې کله نسبت د قرآن سره پیدا شه، نو چې کله ما او تا قرآن راخلو ښکلو یې، نو هغه کپړه ښکلېږي. دا ولې د دې دا قدر او قیمت دا عظمت زما او ستا په زړه کې د څه د وجې نه پیدا شه؟ د قرآن د نسبت د وجې نه پیدا شه. همدغه وجه ده چې آقا نامدار صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين، چې الله تعالی د دغه قرآن په ذریعه سره ډېرو قومونو ته رفعت ورکړی، د عظمت او د شان او د مرتبه هغه اخري انتها ته رسولي. او ډېر خلک داسې دي چې هغه د دې قرآن په وجه باندې الله تعالی ذلیل او رسوا کړي، تحت الثرا ته رسولي. ولې کومو خلکو چې دا کتاب راواغېسته او خپله سینې سره یې ولګو، د خپل ژوند عملي نمونه یې وګرځوله، هغه خلکو ته الله تعالی رفعت ورکړي. د هغې نسب ته نه دي کتلی شوي، د هغې مال او دولت ته نه دي کتلی شوي، د هغې بادشاهت او سلطنت او ګداګرۍ باندې نظر نه دی شوی. د غټو شونډو والا تور حبشي بلال دی، د نسب په لحاظ سره حال دا دی چې غلام دی، خو چې کله د دې قرآن رڼا یې حاصله کړه او دا رڼا یې خپله زړه ته کوز کړه، نو هغه بلال حبشي دی چې دی روان په ځمکه باندې دی. او آقا نامدار صلی الله علیه وسلم څنګه چې روایت کې راځي چې کله معراج ته ځي نو وایي چې د بلال حبشي د خپو کشارې ما د ځان نه مخکې اورېږي،
ولاړ ناست ګرځېدونکي په فرش باندې او د خپو قدم آواز یې عرش ته رسېږي. دا رفعت بلال ته چا ورکړه؟ شکل و صورت نشته دی، حسن نشته دی، نسب نشته دی، مال او دولت نشته. دا رفعت د دې عظیم کتاب په وجه باندې هغه ته میلاو شي. سلمان فارسی د فارس اوسېدونکی دی، عرب هم نه دی. چې کله د قرآن رڼا د سینې سره اخلي او دا قرآن خپل د ژوند توخه ګرځوي، نو الله تعالی هغه عظیم مقام ورکوي چې یوازې هغه ته نه، د هغه چې څومره ملګري دي په ژوند کې ورته د رضی الله عنهم سرټیفیکیټ ورکوي. او د دې مقابل کې که موږ او تاسو نظر وکړو، د نسب په لحاظ سره انتهایي د لوی نسب والا چې د هغې نه اوچت خاندان او نسب بل نشي کېدی. د مالدارۍ په لحاظ سره انتهایي مالداره، د مشرۍ په لحاظ سره که وګورو نو سردار دی، او د حسن د ښایست په لحاظ سره که نظر وکړو نو انتهایی حسین دی. خو چې کله د دې قرآن د رڼا نه انکار وکړو، د دې نه یې مخ واړو، اعراض یې وکړ، د دې قرآن دغه نور او رڼا یې خپله نه کړه، هغه د تیارو والا ژوند ورته خوښ و. نو عزتمندو موږ او تاسو چې قرآن وایو، لکه دې ماشومانو بچو چې اوس کوم د قرآن ختمونه وکړه، نو باقاعده دی به هم په دې خپله واړه ژبه باندې د هغه د هلاکت او د تباهۍ تذکره کړي. تبت یدا ابي لهب وتب. ابو لهب څوک؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خاندان سره دی، نسب یې دومره اوچت او د عربو سردارانو کې دی، انتهایی مالداره او د حسن د ښایست یې بعضې تفسیري نکتو والا دا لیکلي چې ابو لهب په دې بنیاد باندې ویلی شوی، اگر چې دا وجه بعضې مفسرینو مرجوح ګرځولې ده، خو په دې بنیاد باندې ورته ویلی شوی چې د هغه دومره حسین و چې د مخ پې شغلې کولې، دومره ښایست ورته الله تعالی ورکړی و. خو د هغې باوجود د دې بچي په ژبه باندې تا قیامته پورې چې تر څو دا دنیا آباده او د قرآن تلاوت کیږي، نو د هغه په باره کې به څه ویلی کېږي؟ تبت یدا ابي لهب وتب. سره د سردارۍ نه، سره د حسن نه، سره د لوی نسب نه، سره د مالدارۍ نه هغه دومره ذلیل او رسوا شه. ولې؟ د دې قرآن چې کومه رڼا ده د هغې نه یې مخ واړو، د هغې نه یې اعراض وکړو. مونږ او تاسو باندې الله تعالی ډېر لوی فضل کړی ورونو، ډېر لوی فضل. یوازې الله تعالی چې کوم د کلمې د لا اله الا الله محمد رسول الله د عقیدې راته نصیب کړې ده، دا هغه عظیم فضل دی چې د دې په مقابل کې د دنیا هیڅ حیثیت نشته. او بیا د قرآن مخاطبین یې ګرځولي یو، په دغه ژبه باندې الله تعالی موږ ته طاقت او توفیق راکوي چې موږ د قرآن تلاوت کړو، او بیا مبارک او ډېر مبارک او ډېر خوش قسمته هغه مور او پلار چې هغه خپل بچې دغه قرآن ته راولي او د قرآن باقاعده د تعلیم دپاره دې کوشش دا کوي چې یاره زما بچې قرآن خواره جوړ شي. زه خو زیات څه درته نشم ویلی، صرف دومره به درته وویم چې دا عبدالرحمن
او اسامه دا همدغه شان ماشومان په هغه وخت کې چې کوم دی نو د دې د سبق خیال وساتلی شي د دغه شانتې علماو جولۍ ته مو دوی ور واچول هغې خواري وکړه محنت یې وکړ د هغې خوارۍ او د محنت ثمره دا دی مونږ او تاسو په خپله باندې وینو ما تاسو ته عرض دا وکړه چې یقینا ستاسو دپاره دا خوشحالي ده خو ستاسو نه زیاته دا زما دپاره خوشحالي ده ځکه یو مور او پلار هر یو مشر شي که هغه استاد وي هم چې هغه خپل شاګرد خپل بچی په داسې حالت کې وویني چې د هغه په ذریعې سره الله تعالی د انسانیت ته خیر ورکوي بیا خاص کر د قرآن نشر و اشاعت ته هغه په ذریعې سره کېږي نو یقینا چې دا د دغې مشر دپاره د دغې والدینو دپاره د دغې اساتذو دپاره چا چې د هغې سره خواري او محنت کړی د هغې دپاره دا هغه خوشحالي ده چې د هغې بیان په الفاظو کې نشي کېدی بعضې د زړه احساسات داسې چې د هغې بیان سړی په الفاظو کې نشي کولی که ته ډېر هم کوشش کوې نو داسې الفاظ د انسان سره نه وي چې دی د هغې بیان نو ستاسو نه زیات دا زما دپاره د خوشحالۍ ذریعه ده الله تعالی دې ستاسو دغه بچي د نور چې څومره د دې علاقې بچی دی الله تعالی دې د قرآن ویونکې د قرآن زده کوونکې د قرآن حافظ د قرآن عالم دا یو عرض درته کوم بیا چونکې ټیم کم دی خپله خبره ختمول غواړم چې د قرآن په ناظره باندې ویل دا یو ډېر لوی د فضیلت خبره ده بیا د دې نه پس د دې د حفظ مرحله ده په یاده باندې یادول دي د هغې مقام او مرتبه د حافظ هغه هم ډېره اوچته ده بار بار به تاسو فضایل اورېدلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ترغیبات او دا فضایل بیان کړي دي څه دپاره دي دې امت ته دا تعلیم ولې ورکړی چې په دې سره زموږ په زړونو کې رغبت پیدا شي شوق پیدا شي البس والداه تاجا یوم القیامه ام ډېر لوی فضیلت لري الله تعالی دې زموږ دغه بچي د قرآن د ناظرۍ سره سره د قرآن حافظان وګرځي خو په دې باندې به یوازې خبره نه ختمو د دې نه وروستو چې کوم اهم مقصد دی ما تاسو ته دا آیت ولوسته په دې کې تاسو ته ما د دې تذکره وکړه چې قرآن مقصد په دې آیت کې الله څه بیانوي لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې دا خلک د تیارو نه رڼا ته رابهر شي نو د تیارو نه رڼا ته بهر کېدل په هغه صورت کې دي چې د قرآن دا چې کوم تعلیم دی د قرآن چې کوم مونږ ته وینا ده چې مونږ په هغې باندې ځان پوهېږو علم ځکه ناظري والا ماشوم بچې هغه خو په ژبه باندې صرف دغه کلمه وایي ورد کوي چې د یو حرف باندې د ده والدینو ته الله تعالی اجر او ثواب ورکوي د ده استادانو ته د ده سرپرستانو ته بیا چې کله دی حفظ وکړي د ده هم یو مقام پیدا شي او د ده د وجې نه د ده د خاندان د ده د والدینو د ده د اساتذه د الله او د رسول په نظر کې یو مقام پیدا شي خو دې په خپله باندې چې تر څو پورې د قرآن په دغې الفاظو باندې د فهم نه وي حاصل کړی علم نه وي حاصل کړی نو ده ته د قرآن د رڼایې پته نه لګي دی په ژبه باندې وایي چې الحمدلله رب العالمین خو دا پته ورته نه لګي چې د دې معنا څه ده د دې مطلب څه دی په دې کې الله تعالی زمانه د څه مطالبه کوي څه رانه غواړي نو د ناظري سره حفظ او بیا د حفظ سره وروستو د دې زما اواز چې چاته رسېږي هر یو کورنۍ چې هغې دا عزم وکړو چې انشاءالله خپل دغه بچي به د قرآن د حفظ سره سره د قرآن عالمان جوړ کړي وعده به یې کړی انشاءالله ورونو چې په کوم کور کې د قرآن علم راغی نو دا درته یقیني وایم چې که دا بچی ډېر هم نه اهلی ډېر هم بد کرداره شي
نو کم سے کم دی به د خپلو والدینو د عظمت خیال ساتي. د والدینو لپاره به دردي سر نه جوړېږي، د هغې لپاره به د خوشحالۍ سبب او ذریعه جوړېږي. نو په دې وجه باندې کوشش دا وکړو انشاءالله چې د دغې ماشومانو د ناظري او د حفظ سره ماشاءالله ستاسو خوا ته مدارس آباد دي. تاسو په خپله هم چې کوم دی نو دلته شروع کولی شئ چې د دغې بچو ورسره د علم بندوبست وشي، او څنګه چې دا زمونږ او ستاسو د نارینهو ضرورت دی، د دې نه زیات دا د زنانهو ضرورت دی. ځکه د مور غېږه د بچي لپاره اوله مدرسه ده. د